د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. وروستیو وختونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغو وختونو پایله کې سیلاوونه هم راوتلي او د ځینو ولایتونو او ولسوالیو لارې تړلې دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په برخه کې د دولت وزارت هم منلي چې دغو ورښتونو او سیلاوونو خلکو ته زیانونه اړولي، خو دوی وایي چې له زیانمنو سره مرستې ته پوره چمتووالی لري. د قندهار محلي ادارې بیړنی حالت اعلان کړی او د هواپوهنې ملي ادارې په مرکزي ولایتونو کې د لا سختو سیلاوونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ننني ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس محمد حنیف حنفي میلمه دی. حنفي صاحب خیر راغلی. بحث ته مو په قندهار، فراه، هرات او دغه راز نورو ولایتونو نه شکایتونه راغلي. خلک شکایت کوي چې ورښتونه شوي او د دوی کورونه زیانمن شوي، اما مرستې نه دي وررسېدلي تر اوسه پورې. تاسو ته به هم دغه شکایتونه حتما را رسېدلي. څنګه دی وضعیت ستاسو په نظر؟ تشکر. په مننې سره اول خو تاسو ستاسې د تلویزیون کارکوونکو، لیدونکو او اورېدونکو ته په سلام. راځم ستاسې د سوال په جواب باندې. نو ورښتونه زه فکر کوم په ټول افغانستان کې نه، په اکثره ولایت کې ورښتونه شته. په بعضې ولایتو کې واورې دي، په بعضې ولایتو کې بارانونه دي. زه چې څونه معلومات لرم، د تېره شپه کندهار کې سخت باران و. د دې باران په ورېدو سره سیلابونه راغلي وو. د ارغنداب په ولسوالۍ کې مشکلات خلک مچره سوي وو. د کندهار د والي معاون دلته تللی وو د کومک لپاره. بعضې زموږ هېوادوال د الوتکو په څرخکو په ذریعه باندې د سیلابونو د مابین څخه ژغورلي وو او بعضې دوستان سره کومکي مرستې هم چې د دوی په توان کې سوي وي. زه چې معلومات لرم کندهار کې، روزګان کې، فراه کې، هرات کې، نیمروز کې بارانونه زیات دي. په مرکزي افغانستان کې به دایکنډي او بامیانو کې واورې دي. کوم ولسوالۍ چې دایکنډي ګرمسیر دي یا د روزګان د ولایت بعضې ولسوالۍ چې ګرمسیر دي، چې دا سیلابونه راغلي دي تر هلمنده پورې. مشکلات شته، خو زه د خدای پاک شکر ادا کوم پر نیکپال یې نسم او دا یو د خیر وریده. دا طبیعي پیښې دي، دا د پروردګار د طرفه څخه دي. پروردګار خپل بندګانو باندې رحمت کوي. دا رحمت دی، زه رحمت بولم. که ستاسې په یاد وي څو وخت مخکې د کندهار علماو دښتو ته ووتل، د استسقا په نامه باندې هلته لمونځونه وکړل، هلته خدای پاک ته خواستونه او دعاې وکړلې. د تېر کال موږ ته شهیدان موضوع هم دې کې د تاسو خو ولایتونو یادونه وکړه، تر څنګ یې غزني او لوګر او پکتیا او پکتیکا دي. ټول نه شکایتونه او د سیلاوونو نه ګیلې خلکو کړي دي. پوښتنه دغه کې ده چې موږ ډېر زیانمن یو. وچکالي چې کله راشي هغه خو ډېره پراخه او په میلیونونو کسان کلونه هغه خپلې منطقې او پلرني کلي ورنه پات شو، وکړو چې د حال شو چې باید خپلې سیمې پرېږدي. اوس سیلاوونه دي، بارانونه دي، دې نه خلک زیانمن شوي او د دوی شکایت دا دی چې مرسته په وخت نه ده رسېدلې. تاسو د ارغنداب وویل، د ارغنداب خلکو هم دا نن ګیله دا کړې وه چې درېیمه ورځ یې ده چې وایي سیلاوونه راغلي، کورونو ته اوبه راننوتې دي، ماشومان او ښځې دا ټول په تکلیف دي، اما کومک وایي نه دی شوی. مشکلات خو ډېر دي. د دې خبرې زه منمه، برحقه دي. خو ما څو وخت مخکې یو سفر درلود هرات ولایت ته چې د بادغیس نه د غور نه زموږ ستاسې عزیزان د وچکالۍ د خاطر راکوچېدلي وو. هلته اوازه داسې وه چې په مشران جرګه کې یو نظر وړاندې شو چې خلکو خپل اولادونه په پیسو باندې خرڅ کړي. شاید ستاسې د تلویزیون د لارې هم دا موضوع نشر شوي. نو متاسفانه چې وچکالۍ ډېر ځپلي دي. موږ انسانان په مجموع کې مسلمانان موږ ډېر کمزوري یو.
موږ نه د واورې او د بارانونو نور هېوادونه هم له دغسې پیښو سره مخ کېږي طبیعي پیښې مخنیوی نه کېږي اما چمتوالی باید ورته ولري انسانان څه چې په وس کې وي د پیښو نه وروسته باید ډېر تلفاتو کېدی شي بیا مخه ونیول شي یا هغه ستونزې چې دي هغه باید پراخېدو ته پرېنښودل شي اوس نیوکه همدا ده چې صحیح دی ابي ته طبیعي آفتو راغلی دی سیلاونه اما مرستې وایي په وخت نه رارسېږي یا چمتوالی نه و دغسې سیلاونو ته زه فکر کوم چې په آن ټیم کې په ټوله نړۍ کې چې هغه پر پیشرفته دولتونه دي هغو مرستې نه دي رسولي که موږ ستاسې لیدلي په امریکا کې چې تېر کال هغه اما که د ارغنداب د خلکو شکایت ته راشو وي درېیمه ورځ ده په 3 ورځو کې خو حداقل باید کومک ورسېدلی وی او دا شکایت یې په ځای ښکاري زه فکر نه کوم چې 3 ورځې وي باران د تېرې شپې راهیسته کندهار کې شدت پیدا کړی دی زه په تماس کې یم د کندهار لویه لاره بنده ده هم د شاهجوی پر منطقه باندې شاهجوی د زابل پر منطقه وضعیت خو دومره خرابه دی چې اوس یې بیړنی حالت پکې اعلان شوی د دې نه به نور نه خرابېږي فکر کوم زه په دې اند یم چې کوم وخت کې چې د بادغیس موضوع پیښ شو د مهاجرو موږ وزیر د طبي پیښو وزیر او د مهاجرینو وزیر موږ کمیسیون ته شخصا موږ کمیسیون ته راغلي وو موږ ته اطمینان راکړي چې موږ پوره آمادګي لرو آمادګي به وي خو زه دې خلکو ته ډاډ ورکوم چې پر وخت به دې ته که چیرې په آن ټیم کې نه رسېدلي په نږدې وختو کې به د دې سره کومکونه وشي او دغه کوم سیلابونه چې در اوسه راغلي دي دا دونه د تشویش وړ هم نه دي لکه زموږ وطنوال چې ډېر ورته دغه کوي خو بدبختانه چې موږ انسانان نه د ښه حال طاقت لرو نه د بد حال ته باور وکړه چې زه تېر کال ټوله زما په دعوت تېر شو په کابل کې د ابرسانۍ د رئیس او د برق وزیر و مینان به مې غوښتو چې کابل د وچکالۍ سره مخامخ دی که دغسې حالت چې 15 کاله بعد کابل به تورېږي دا دونه انسانان د دې ځای نه به کوچ کېږي خو زه پر نیک فال یې بولم چې سیده زموږ بعضې عزیزان به متضرر شوي یا متضرر به شي خو که وګورو د افغانستان حالات ته چې که دغه ورښتونه پر وخت په زمان باندې نه وشي وچکالۍ سره موږ مقابله نه شو کولی د خدای پاک څخه غواړم چې نور هم رحمتونه خدای پاک وکړي او هغه د خپلو بندګانو خصوصا د افغانستان د مسلمان ولس لپاره زه په خیر ولم چې زموږ افغانستان دریاب ته موږ نږدې نه یو که چیرې بارانونه نه وي موږ د وچکالۍ سره مخامخ کېږو او یو ښه مقاله د دې ترڅنګ به حتما له حکومت هم دا غواړئ چې زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي ځکه شکایتونه ډېرېږي چې کله دغسې پیښې رامخته کېږي پخوا تاسو وویل چې وزیر او نور چارواکي به هم د بیړنیو حالاتو د چمتووالي وزارت درغوښتي دا پوښتنې به هم ورنه کړي څومره ولایتونو کې اوس دوی چمتو دي دغسې حالاتو ته خلکو سره د مرستې دپاره ستاسو موږ چې کوم وخت دوی ګزارش راکړی و چې موږ ټول افغانستان کې مکمل آمادګي لرو موږ چمتووالی لرو زه ستاسې د کابل نیوز د تلویزیون د لارې زه پر دې غږ کوم چې په عاجل وخت کې د کندهار د ارغنداب ولسونو ته کومکونه ورسوي کوم وعده او تعهد چې دوی د مشرانو جرګې د شکایت په کمیسیون کې کړی و هغه تعهد باید دوی پر ځای کړي او که چیرې دوی په دې خپل تعهد کې ناکامه راشي بیا نو موږ د دې سره همکاري نشو کولی په هغه وخت کې مشرانو جرګه بیا مجبوره مکلفه ده په دوی باندې یو انتقاد دا هم وي ډېر وخت تاسو ته حتما د شکایتونو کمیسیون ته به دا شکایتونه ډېر درځي چې کله دغسې وي یا د جنګ جګړو نه خلک بې ځایه کېږي هغوی سره هم دوی مرستې کوي یا وچکالي وه د هغې نه ډېر خلک بې ځایه شوي خپل ځای نه یې پرېښي وو په دې وزارت او نورو مرستندویو ادارو باندې انتقاد دا وي چې مرستې سمې نه وي چې عدالت پکې پام کې نه نیول کېږي یا څوک چې روغتیا زیانمن وي هغوی ته نه رسېږي دوی په هغه ولایتونو کې خپلوي پالي او داسې کسانو باندې مرستې ویشل کېږي چې اړتیا ورته نه لري یو مهم پوینټ هم دغه دی پر حکومتي چارواکو باندې لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې موږ ته هم دا شکایتونه رسېدلي دي په بعضې ولایاتو کې چې کوم وخت کې پیش مخکې کومکونه سوي یا د مهاجرو په نامه باندې یا په
بل حساب چې خلک د خپلو منچکونه یا د وچکالۍ د خاطر یا د جنګ د خاطر کوچېدلي متاسفانه چې پر حقدار خلکو باندې مرستې نه وي ویشل سوي. زموږ د اعتراض ګوته هم چارواکو ته دا ده چې هلته عدالت پلی سي. زه په دې باور لرم چې دوی مکمل آمادګي لري، خو یو بدبختي دغه ده لکه تا چې اوس اشاره ورته وکړه چې هلته چې د مرکز څخه ولایت ته مرستې ورسېږي، کومکونه ورسېږي، هلته بیا هغه مرستندویه ډله یا هغه کمیټه چې ولایتي کمیټه چې ټاکل کېږي بدبختانه چې هغه بیا دلته خېشخوري کوي. هغه خلک چې متضرر سوي دي، واقعا متضرر سوي دي، هغو ته یا مرستې کمې رسېږي یا بیخي نه رسېږي. هلته هغه خلکو ته رسېږي چې هغه د چا دوستان او د دې نه نور بد وضعیت هم نه وي چې هېوادوال دې په ستونزه کې او ته په دغسې وضعیت کې بیا خپل خپلوي پالي او هغه څوک چې حقداره دی او روغتیا ضرورت لري د شپې څه ورته نه وي پاتې دغسې پیښو کې تېنه تلي هغه ته خپل حق نه ورکوي. زه دا شکایت هم منم، موږ ته هم راغلی دی او موږ هم معلومات لرو چې په دې ارتباط غفلت شوی دی. زما د چارواکو څخه خواهش دا دی چې نور غفلت ونه شي، اما دا عام نه دی. ما چې د بادغیس د مهاجرو نه پوښتنه وکړه، ما چې د هغو نه لیدنه وکړه، خلک خوشحاله ول، په وخت باندې مرستې ورسره رسېدلې، هم نغدي مرستې هم خوراکي مواد هم د خیمې ورته رسېدلې ولې. خو دلته یو مشکل راځي چې یو دم طبي پیښه لکه د برای ماښام یا د وړمې شپې راهیسې چې باران کېږي، واوره کېږي، یو دم حکومت نشي کولی چې په هغه وخت کې د دوی سره کومک وکړي. او که چیرې کومک کېږي، زما خواهش دا دی هم دولتي هم غیر دولتي مرستندویه ټولنو نه چې کومک پر وخت باندې ورسي او هغه خلکو ته اړین خلکو ته کومکونه ورسي. هغه خلک چې بیچاره دي، هغه خلک چې نیاز و کومک ته لري، د هغو لاسنیوی وکړي او دا نه چې دوی بیا هلته خېشخورګي وکړي. دا به یو ظلم وي، یو جفا به وي او دا به د دوی پر تاریخ د دوی پر دغه باندې بیا ملت قضاوت کوي چې په کوم ولایت کې ولې دغسې دغه بند وسو یا ولې داسې درغلي وسو یا ولې حقدار ته نه ورسېدي. زه فکر کوم چې زموږ د افغانستان خلک مسلمان دي، هوښیار دي، د دې شیانو څخه اجتناب وکړي. دا یو ظلم دی، دا یو جفا ده، هم د ملت په وړاندې، هم د خدای د مخلوق په وړاندې، او هم دا خدای پاک ته یو مسؤلیت دی چې د خدای پاک د بندګانو سره په عدل باندې فیصله نه کوي یا په عدل باندې ویش نه کوي، تقسیم نه کوي. دا هم د خدای پاک مجرم دی. حکومت باندې یو بل انتقاد هم دی چې دغه طبي پیښو او نورو پیښو ته د رسیدګۍ د چارو دپاره ملي بودیجه کې ونډه سمه پام کې نه وي نیولې یا بودیجه کې په نظر کې نه نیول شوي دا شی نه. تاسو دا انتقاد څنګه ارزوئ په حکومت؟ دا انتقاد سوي پر ځای دی. چون وزیر صاحب د مهاجرینو موږ ته چې کوم ګزارش راکړي چې د 2 میلیونه مهاجر لري او په داخل د افغانستان کې او د 8 میلیونه افغاني ورکول شوي دي په بودیجه کې. د هر مهاجر د هر تن پر سر باندې 4 افغانۍ رسېږي. په 4 افغانۍ دی نشي کولی چې د مهاجرینو دغه مشکلات رفع کړي. دا موضوع موږ ته چې په کمیسیون کې وویل، موږ په عمومي تالار کې دا موضوع مطرح کړه. د وزیر د مالیې چې کوم وخت بودیجه راوړله، موږ دا موضوع سره مطرح کړه. زموږ خواهش د حکومت نه دا دی چې د مهاجرو دپاره او د دغسې طبي پیښو دپاره آمادګي ولري او بودیجه چې لازمه وي لکه نور وزارتونه چې ورکوي، وزارت مهاجرین او د طبي پیښو د وزارت دپاره چې د دولت وزارت چې پخوا ریاست وزارت شوی دی، د دې سره دوی هغه اهمیت په همدې ښیي وي. پخوا یو ریاست و موږ وزارت ته لوړ کړ، یعنې د پام هم نه دي ګزار کړي، د هر څه په پام کې لرو موږ. اما دا انتقاد دا ده چې دا اکتفا نه کوي. صحیح ده، تاسو وزارت ته کم مرستې باید او بودیجه ورته په پام کې ونیسئ دغسې وضعیت لپاره. زما خواهش هم دا دی دا چې پر چا باندې نوم کښېږدي او هغه په جوب کې شی ونه لري، نو دا څه معنا لري؟ دا که هغه ریاست هم عین شی دی که وزارت شي. صحیح د وزارت کې یو څو افغاني دوستانو ته د معاش زمینه برابرېږي چې وزارت پراخېږي، په ولایاتو کې ریاستونه بیا هلته مامورین ورسره زیاتېږي. اما زموږ خواهش دا دی چې په ټوله کې
د افغان ولس دغسې پیښو دپاره لکه نن چې موږ سره مخامخ یو د دغسې طبیعي پیښو دپاره دوی ته بودیجه په واک کې ورکول شي او د دوی سره یو انتخاب دا ده چې دغه بودیجه په دې پام کې نه نیول کېږي چې دوی منتظر بهرنیو مرستو ته په دغسې وضعیت کې او تمه یې همدا وي چې زه بهرنۍ مرستندویې ادارې دي هغوی به کومک وکړي یعنې خپل مسؤلیت دومره جدي نه نیسي دوی نو باید غوښتنه هم دا ده چې ملي بودیجه کې باید دغه شی نه په پام کې ونیول شي. زه دا خبره که چیرې حکومت په دې فکر کې یا د بهرنیو مرستو په فکر کې یا په دې فکر کې چې ورښت به نه کېږي یا به دلته مشکلات سره افغانان نه مخامخ کېږي زه بالکل مخالف یم. موږ کې متل دی افغانان کې وایي د بل و شوروا ته ډوډۍ مه وړه هغه وخت شوروا درکوي بل وخت یې نه درکوي. زما خواهش ده چې د حکومت نه دا دی چې خپله آمادګي ولري دا چې بیا نور څوک کومک کوي هغه خوا که کومک یې وکړي د یو افغان په صفت د خپل ملت سره کومک وکړي موږ خپله باید چې آمادګي ولرو. هم په دې کې زه حکومت ملامت بولم زما د ملت نه خواهش دا دی د خلکو سره هغه خلک چې پیسې لري سرمایه‌دار دي تاجر دي دغه ورځ د خیر او د خیرات کومک چې د بېوزلو خلکو سره وکړي. یوه موضوع د مواصلاتي لارو ده چې دغسې وخت کې تړل کېږي ژمي کې اکثرا د بېلابېلو ولایتونو نه دا شکایتونه هم وي. په دې برخه کې څومره کار شوی؟ سالنګونه دي همداسې کال موږ ورنه څو ځل خبر لرو ده چې تړل کېږي بیا ځان ته لاره نه ده مسافر بیچارهګان راوتلي څو ځلې بدې پیښې وشوې په لسګونو کسان ورکې مړه شو. چمتووالی وي دې برخې ته هم نشته دی. سالنګ دی ما مثال درکړم مثلا غزني کې اوس لارې تړل شوي خپله د قندهار او هرات هغه لار هم تړل شوې ده په لسګونو کسان بیا په لارو بند پاتې ښځې ماشومان او دوی ورسره دلته د حکومت خوا سالنګاري چې ده سوې ده. ما نن سهار د میدان وردګو د قومندان د امنیت سره خبرې کولې په دغه د لارې د خلاصېدو په ارتباط باندې ما ته اطمینان راکړی چې د وردګو په ولایت پورې چې کوم مربوطات ټولې لارې موږ خلاصې کړي دي متاسفانه چې د غزني د خوا لار بنده ده. د غزني پر والي او قومندان او د طبي پیښو پر رئیس باندې زه غږ کوم چې د خپلو امکاناتو استفاده وکړي او د غزني لارې در کلات پورې خلاص کړي او د کلات چارواکي مجبوره مکلف دي چې دوی نه هم خواهش دا دی چې د لارې در کندهار پورې خلاص کړي. څو واره د سالنګ موضوع ته اشاره وکړه په دې کې حکومت ناغېړي کړې ده. دوی باید چې آمادګي ولري. سالنګ خو هر کال که واوره لږه که ډېرې واوره بندېږي هلته خامخا یوه ورځ دوې ورځې پنځه ورځې لاره بندېږي. سالنګ ته دوی باید چې آمادګي درلوده هم جنوبي هم شمالي سالنګ ته د دې لپاره زما خواهش د دوی نه دا دی چې پر وخت باندې اقدامات وشي او د افغانانو نه مو خواهش دا دی چې دغسې حالات که چیرې راځي راډیوګانې دي تلویزیونونه اوس په فیسبوک دي یو انتقاد همدا دی چې د وخته نه وي خبر نه ورکول کېږي خلک لاړ شي بیا په لارو وي بیا هغې نه وروسته چاره نه لري. د دوی غوښتنه دا ده چې پخوا څو ځلې ژمنه هم شوې وه چې سالنګ کې به مثلا که څوک بند پاتې کېږي هلته به هوټلونه وي یا به د ګرمایش دپاره سیستم وي چې خلک ګرم وساتل شي یا څوک چې په لارو بند پاتې وي. دا کار څومره شوی دی تر اوسه؟ زه خو پر دا لارې وار دوه واره تللی یم در بغلانه پورې ډېره کمه لار ده چې هلته اسودګي هوټلان یا پناه ځایونه د مسافرو دپاره نه خو هغه ځای چې دی ډېر کم ځای دی که جنوبي سالنګ دی که شمالي سالنګ دی اما هوټلان هم ډېر ورنږدې سوي دي او حکومتي چارواکي چې زه پر دا لار تللی یم 2 کاله مخکې زه رالم واوره ورېدله هلته ترافیک هم ولاړ و هلته غټ غټ موټران ولاړ و د کومې لارې چې خلاصوي امادګي یې درلودله او د هغه مسافرو سره هم د دې برخورد و دغه چې ډېر دوستانه و او ډېر همکاري کوله. زه خوشحاله یم دا چې یو داسې پیښ راځي زه فکر نه کوم چې په جهان کې هم څوک وتوانېږي چې یو دم دې د دغسې پیښ سره مقابله وکړي خو ملت هم په دې ارتباط باندې څه مقصر دی چې بیا هماغه اوله پوښتنې ته بیا د خبره راځي چې صحیح دی د طبي پیښې مخ نه نیول کېږي اما د پیښې نه وروسته باید چمتووالی موجود وي ځکه دغه خلک د کورونه یې وسۍ د سیلاب ویوړه
پټي تېنوي وړل راتلونکي دپاره چې هغه بیرته ژوند زندګي خپله جوړوي باید مرستې ورسره وشي، کومکونه ورسره وشي، یا د اقل د شپې سرپناه ځای اوس دستي ورته پیدا شي چې هغوی چېرته لاړ شي. دا خبره پر ځای ده. هغه پیښې چې اوس په ان ټیم کې که چیرې هلته دغه ونه رسېږي کومکونه، او په وروسته وخت کې باید چې هغه دوستان چې خپل کورونه د لاسه ورکړي دي، خپل سرایونه ننېدلي دي، متضرر شوي دي، د هغو سره د دوی دغه کوم ضرر چې دوی ته رسېدلي په هغه اندازه باندې د دولت مکلفه دی چې باید کومک سره وکړي، دوی هغه مشکلاتو رسېدګي وکړي. بیا هم د ولس نه مې خواهش دا دی چې داسې ځایو کې کورونه آباد کړي چې د واورو دغه د سیلابو څخه نه متضرر کېږي. زموږ افغانستان په جنګ کې دی، دا یو جوړ ملک نه دی. موږ ډېرې بدبختیانې د جنګ په ساحه کې لرو. زما د دې نه خواهش دا دی دوی خپل ژوند زندګي ته باید متوجه شي، دې ځای کې کور جوړ کړي، هم د وسې د رود مخه دغه باید دوی په نظر کې ونیسي، هم د واورې هغه کوم عزیزان چې په واورو کې سرتېره دي د ولایتونه په واورو کې داسې ځایونه جوړ کړي چې ورته په وخت زمان سره اسانه رسېدګي کېږي. که دوی په یو غره کې کور جوړ کړي، هلته یو ډبره راسي یا برفکوچ راسي، دوی باید هم د برفکوچ دپاره هم د سیلاب دپاره دوی کور چې جوړوي باید چې دا مد نظر ونیسي، په دې ځای کې کور جوړ کړي چې نه سیلاب متضرر کولی شي او نه برفکوچ پر دوی باندې راسي. اوس د هوا پېژندنې ملي ادارې خبرداری ورکړې چې راتلونکو ورځو کې کیدی شي ورښتونه مرکزي ولایتونو کې دوام وکړي او لا ډېر سیلاونه راووځي. څه په کار دي، څه چمتووالی په کار دی اوس دستي؟ اوس دستي زه پر حکومت باندې غږ کوم چې د ټول افغانستان دپاره آمادګي ولري. د مشکل په ټول افغانستان کې دی. ما چې نن خبرونه واورېدو د افغانستان په اکثره ولایتو کې باران، هغه ځایونه چې ګرم و باران و، هغه ځایونه د فاریاب څه ونیسه پر غور باندې پر هرات ولاړ شه، بیا در پکتیا او پکتیکا پورې چې راځي ټول ولایتو کې اکثره بامیان او د کونډې یا واورې دي یا بارانونه دي. زما د دې نه خواهش دا دی چې اوس دې آمادګي باید ولري ټولو هغه ولایتو ته چې متضرر کېږي، د هغو ته دوی باید چې مرستې ورسوي، د ولایتي چارواکو په لاس کې مرستې ورکړي او هغه کولی شي چې په ډېر لنډ وخت کې د متضررینو سره کومک وکړي او ټولو افغانانو سره باید چې یو رقم کومک وشي، یو شان کومک وشي او ټولو پیښو ته باید پر وخت باندې رسېدګي وشي. او که چېرې پر وخت باندې رسېدګي نه کېږي، وروسته د هغه حکومت مکلفه دی چې هغه دوستان چې متضرر شوي دي د هغه سره کومک وکړي. ښه خبر پکې دا دی چې د سر تلفات ډېر نه لرو تر اوسه پورې. د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي راغلي، طبیعي پیښونه دومره ډېر کم محدود شمېر بعضې ولایتونو کې خلک ټپیان شوي دي، ډېر کم سیلاونو کورونه پرې راګذار کړي. اوس چې د نورو ورښتونو دوی وایي چې کیدای شي وشي او سیلاونه وشي، که دغو ته دوی سمه رسیدګي ونه کړي او بیا د خلکو شکایتونه موجود وي او لکه څنګه چې مخکې موږ یاده کړه بیا خلک وایي چې کومکونه دوی پکې عدالت په پام کې نه نیسي، هغه اصلي زیانمنو ته یې نه رسوي، بیا به څه کېږي؟ تاسو به څه کوئ د چارواکو سره حکومت سره؟ اول خو دا اوس موسم چې دی دا وخت او دا موسم د دې لپاره عیار دی چې باید په دې وخت کې ورښتونه وبارانونه وشي. دا په هر وخت کې دغه د دلوي او د هوت میاشتې چې دا باراني او ورښتي میاشتې دي، خوشبختانه چې دا وخت د سیلابو نه دی، دا نه ډېر ګرمي ده چې په ګرم موسم کې ډېر دغه کېږي، سیلابونه کېږي. یا که چېرې یوه میاشت وروسته بیا دغه ورښتونه وشي، بیا برفکوچونه ډېر راځي، خلک ډېر متضرر کوي. زه په دې فکر کې یم چې خدای پاک دې رحمتونه وکړي، رحمتونه ښه دي د افغانانو دپاره. اوس وخت موسم د دې نه دی چې خلک ډېر متضرر شي، خو بیا هم زه د حکومتي چارواکو نه خواهش مې دا دی چې دوی خپل آمادګي ولري او که چېرې په دې کار کې دوی ناغېړي وکړي، موږ مجبوره مکلف یو چې د قانون د لارې د دوی سره عمل وکړو، چې موږ د ملت نمایندګان یو. موږ بیا په هغه وخت کې چې دوی ناغېړي کوي، سستي کوي په کار کې، بیا دا موږ ته د منلو وړ نه ده، نه د زغملو وړ ده.
دوی ته یو پلمه اوس هم د نن او پرون کې هم د دوی چارواکو په خبرو کې یو پلمه ووایي لارې تړلې دي موږ دا کومکونه ځکه نشو رسولی چې د لارې راخلاصې شي بیا به موږ کومکونه خلکو ته ورسوو صحیح دی خو د لارې خلاصېدم د همدوی مسؤلیت او مکلفیت دی باید دا خبره چې دا د دې لپاره بهانه نشي جوړېدلی لارې به څوک خلاصوي لارې خو زه نه خلاصوم لارې خو به هم دغه حکومت خلاصوي حکومت کې یا د پیدامې د وزارت مکلفیت دی یا به د نورو وزارتو مکلفیت هر څوک چې خپل مکلفیت په خپل وظیفه کې خپل کار وکړي لارې دې خلاصې کړي او لارې ولې بندېږي د لارې خو څونه وار خو نه ده سوی سي باید چې لارې بندې سي دا خبره موږ ته د منلو وړ نه ده که لارې بندېږي هم دوی ملامته دي که پر وخت کومکونه نه رسېږي هم دوی ملامته دي زما د دې نه خواهش دا دی چې د حکومتي چارواکو نه چې بهانې دې نه لټوي لارې دې خلاص کړي د افغانستان ملت ته دي د افغانستان بچیان ته دي پر وخت باندې کومکونه ورسي مننه ډېره زیاته چې راغلی بس تشکر ستاسو نه مننه ډېر چې موږ ته وخت راکړي قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره